السلام علیکم. نن به موږ د آیس په باره کې خبره کوو. آیس یو داسې نشه ده چې نن سبا ډیره عام شوې ده، خاص کر کې پښتانه معاشره کې دا ډیره عام شوې ده. نو موږ به د آیس په باره کې دا خبره کوو چې آیس څنګه په بدن کې خورېږي، چې یو ځل یو انسان د آیس نشه وکړي. هغې نه علاوه آیس والا چې کوم خوشحالي احساس دی، دا په کومه طریقه سره انسان ته دا یوفوریا یا خوشحالي والا احساس ورکوي. ورسره د دې مختلف د بدن مختلف حصو باندې څه نقصاندې اثرات دي، دې په باره کې به خبره کوو. ها، نو آیس چې کومه نشه ده، دې ته چې کوم ساینټیفیک نوم اخیستلی کېږي، دې دپاره هغې ته میت امفیټامین وایي. بازار والا یا عام ژبه کې دې ته آیس ویلی کېږي. د آیس د چینی په شانتې کرسټل کې میلاویږي، په دې حالاتو کې میلاویږي او د لوګي په ذریعه سره مریض د دې یا هغه نشهیي د دې نشه کوي. هغه چې کله د لوګي په ذریعه سره د ساه والا نالۍ ته او پړپوس ته لاړ شي، هغې نه بعد هغه په وینه کې جذب شي. د وینې نه بیا دا ټول بدن کې هره یوه حصه کې دا خورېږي. دې ته وایي ټوټل ډسټریبیوشن ان د باډي، مطلب بدن کې ټولې حصې دې د وجه نه اثر انداز کیدی شي. اوس آیس والا اثر، د خوشحالي والا اثر څنګه آیس دا اثر څنګه کوي، دا څنګه راپرېږدي دا اثر. نو زموږ انسان والا چې کوم دماغ دی که نه، دا د یو خولیو نه جوړ دی. هغې خولیې ته وایي نیورانز. دا مختلف قسمونه نیوران دي. مختلف قسم نیوران مختلف کیمیکل جوړوي، ریلیز کوي. نو آیس چې کله یو انسان وڅکوي، نو دماغو کې چې کوم د بعضې کیمیکلې دي، هغې نومونه ډوپامین، سیروټونین، نارفینفرین، دا د کیمیکلو نومونه دي. هغه عام طور باندې هم په دماغو کې موجود دي. خو چې کله یو نشهیي یا مریض آیس وڅکوي، نو هغې نه بعد دا نیورانس چې کوم دي، دا دغه کیمیکل جوړول نورم سیوا کی او د دې ریلیز نورم سیوا شي. نو یو پکې ډوپامین دی، یو پکې سیروټونین دی او یو نارپینفرین دی. دا د کیمیکلو نومونه دي. دې کیمیکلو د وجه نه انسان ته دغه یوفوریا یا د خوشحالي والا احساس کیږي. او یو ځل چې دا زیات لیول، دا کیمیکل چې په زیات لیول کې او انسان په دې باندې عادت شي، هغې نه بعد په دماغ کې داسې خاص تبدیلي راشي. هغې ته په انګریزي کې نیورو اډاپټیو چینج وایي. هغه دماغ کې داسې یو چینج راشي چې هغه دماغ د دې کیمیکل زیات مقدار ته عادت دي. نو چې کله هم دا مقدار د دې کیمیکلو مقدار کم شي، نو انسان ته ډپریشن کېږي، دماغ کمزوري محسوسوي، انسان اوده محسوسوي او انسان دې نشې ته، آیس والا نشې ته بیا زړه کېږي. نو هغې د وجه نه انسان ته هغه کریوینګس کېږي او انسان بیا ځي او دې نشې پسې بیا ګرځي، لګیایي. تر وخه یو ټیم پورې خو دا کیمیکل چې زیات مقدار پورې څه نقصان نه رسوي. خو یو وخت داسې خاص راشي چې هغې ټیم کې هغې نه بعد آیس نشه چې جاري وساتي مریض، نو چې کوم دغه خولیې دي چې کوم نه دا دماغ جوړ شوی دی، دا خولیې رو ختمیږي او رو دماغ وچیږي د انسان والا. نو د هغې پرمننټ نقصان دا یي چې د انسان حافظه ورسره کمزورې کېږي، انسان په شخصیت باندې اثر پرې باسي. لکه ښه روغ جوړ سړی به وي، مونږ عام ژبه کې ورته وایو چې یاره دا نشې خراب کو، ښه تکړه سړی و. د دې د وجه نه چې د انسان په دماغو باندې د دې ډېر بد اثر وي. هغې نه بعد د دې په انسان په زړه باندې څه اثرات دي. آیس یو داسې نشه ده چې هغې د بدن چې هر ځای کې رګي، رګونه تنګوي. دې ته په انګریزي کې ویزو کنسټرکشن وایي. رګونو تنګولو د وجه نه نو یو خو بلډ پریشر سیوا کېږي. بلډ پریشر سیوا کېدو نه علاوه چې کوم دا زړه کې دا رګونه په زړه کې وي، نو دا د زړه رګونه چې په دې زړه رګونه چې کله تنګېږي، نو دې نه زړه ته هم وینه کمه رسي او نقصان ورته رسي. ورسره د زړه دا چې کوم زموږ دړکن دی، د دې خپل یو ریدم دی، یو خاص طریقې سره دا دړکن زړه کوي. نو دغه ریدم چې کوم دی د دې والا، دغه آیس د وجه نه دا ریدم هم خرابېدی شي.
ایون کې زیات آیس چې په یو ځای باندې زیات استعمال وکړي د زړه دړکن اریدمیا ورته وایي دومره حد پورې د زړه دړکن بې ترتیبه شي چې انسان مرګ هم ترې نه کیدی شي. نو اریدمیا یعنی د زړه دړکن والا خرابېدا او دې نه علاوه چې کوم دی زیات بلډ پریشر او دې نه علاوه چې کومه ده سډن ډیث کیدی شي مطلب عقل اوار مرګ هم د دې د وجه نه کیدی شي. دې نه بعد د آیس په جګر باندې څه اثرات دي یعنی په ینې باندې څه اثرات دي. آیس په ینې کې څه داسې اثرات راولي چې په دې کې د چربي لیول پکې سیوا کوي او د ینې چې کوم خپل کار دی د ینې مختلف کارونه دي هغه په دې ویډیو کې زه نشم ایکسپلین کولی ډېر زیات کارونه دي نو هغه د ینې والا هغه کار کولو لیول کم شي یعنی ینه چې کوم جګر ورته وایي هغه رو رو هغه خپل کار چې کوم دی هغه کموي او ینه کمزوری کیږي تر دې حده پورې چې اخري دې حد ته راشي چې لیور فیلیر یعنی جګر تینا فیل کېدیم شي یا نه تینا فیل کېدیم شي لیور فیل شي دینا. په دې نه علاوه یو ضروري چې کوم زموږ د بدن یو ضروري عضو چې کوم دی ارګن دی هغه ګرده ده. په ګردې باندې د آیس اثر دی. ګردې دا کار دی چې د بدن نه ګند صفا کوي نو دا د ګند صفا کېدو والا د دې چې کوم ترتیب دی دې کې ګرده کمزوري شي نو بدن کې بدن نه ګند صفا کېږي نه رو رو نور ګند پکې جمع کېږي دې د وجه نه اخري ګرده دې حالات ته ورسي چې د ګردې فیل کولو خطره یعنی رینل فیلیر هم د آیس د وجه نه کېدی شي. امید لرم چې تاسو به په دې معلوماتي ویډیو باندې پوه شوي وئ. ما پښتو کې دا ویډیو دې دپاره جوړه ده چې زمونږ دا پښتانه چې کوم ملګري دي کتونکي دي هغه په دې آیس باندې او د دې په نقصانات باندې ښه په اساني سره پوه شي او هغوی ته پته ولګي چې دا یو څومره نقصاندې شی دی او د دې د وجه نه صرف د دې په بدن باندې اثرات نه د دې چې کوم مالی نقصانات دي څومره پیسه پې خرج کیږي د دې چې کوم سوشل افیکټس دي د وجه نه کور کې څومره حالات خرابي یو نشې والا عادي کس د وجه نه ټول کور پریشانوي. نو اول به زه ټول ځوانانو ته او ټول مشرانو ته کشرانو ته دا زه یو قسم اډوایس به ورکوم چې کوشش کوئ چې هر قسمه نشې نه تاسو ځان لرې ساتئ خاص کر کې هغه نشې چې هغې بدن ته ډېر زیات نقصان وي. ډېره مهرباني ډېره شکریه.